الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل محمد دی ما د کیم ورلد سره یو ځل بیا یعنې د کیمرې دنیا ته مخامخ ستاسو په وړاندې دلته موجود یم په خپل ابایي علاقه بایي کور میچنۍ محمد چې دا یو قبایلي ضلع ده. دلته نجیب د ما نه خو کشر دی، ورور مې دی، هغه لایبرري جوړه کړې ده د مشال په نوم باندې، او لایبرري د ماشومانانو دپاره خپل پکې یو سیکشن دی، د غټو دپاره خپل سیکشن دی. خو دا وخت یې د پېښور د علاقې سره ادیزۍ چې کوم علاقه ده د متنو نه وړاندې په کوهاټ روډ باندې ډېره مشهوره علاقه ده. د هغې نه مشران هم راغلي دي دلته. شوکت ماما را سره موجود دی، د هغه سره به خبرې کوو. راغلی دی خاص او خاص د لایبررۍ کتلو له او ویلي چې وزټ کومه. شوکت ماما لول خو تاسو ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. الله مو عزت وکړه، خوشحاله اوسئ. او مونږ چې کوم دی دا د مشال په نوم باندې چې کومه لایبرري جوړه شوې وه په بایي کورونو کې، په هغې باندې مونږ ډېر زیات خوشحاله شو. او مونږ دا وایو چې یاره داسې لایبررۍ دی په نورو علاقو کې لکه زمونږ د ادیزو شو، متني شو، زاخیل شو، یوسفخیل، دا ډېرې علاقې د کوهدامان علاقې دي. مونږ وایو چې یاره دا د لایبررۍ هغه ځای کې هم دغه شوې، ولې چې د خلکو دا سوچ سمج چې کوم دی کتابونو ته لاړ شي، د کتاب نه څه زده کړي، کتاب نه څه زده کړي. نو دا خو نه ده که نه چې یاره مثال مونږ چې کوم دی نن چې کوم دی دغه کوو او د هغې باوجود چې کوم دی مونږ وایو چې یاره زمونږ خلک ته علم حاصل کړي. په هغې کې اوس هم مونږ دا یو کتاب ګورو، د رحمان بابا کتاب دی، ډېر زیات پرې خوشحاله شو، په کتو باندې هم خوشحاله شو. ورسېدې په دې کې ډېر عجیبه عجیبه کتابونه پراته دي. په دې کې چې کوم دی د باچا خان چې کوم دی زما ژوند او جدوجهد، نو دې ته هم لږ سوچ وکړه. دا هغه کتاب هم مونږ سره دی، دا هم ګورو. نو مونږ دا وایو چې یاره داسې په علاقې کې، په ادیزو کې، په متنو کې، په دې زاخیلو، یوسفخیلو، په دې ټولو کې دی چې کوم دی همداسې لایبررۍ جوړې شي. د نن سبا چې کومه دې کې لایبرري جوړه شوې ده د مشال په نوم باندې جوړه شوې ده. او مونږ دا وایو چې مونږ نن د دې راغلي جمیل مومند سره، او جمیل مومند مونږ په دې لایبررۍ کې وګرځولو راوګرځولو، او د هغې باوجود چې کوم دی مونږ ډېر زیات خوشحاله شو. خو مونږ د خپل قوم نه او خاص کر نورو خلکو ته هم دا وایي چې دا لایبررۍ دی زمونږ په علاقو کې هم جوړه شي، وایي چې د دې نه به چې نوی نسل خامخا څه حاصل کړي. ډېره مننه. جی بالکل. شوکت ماما خو د عمر په لحاظ ډېر مشر دی، خو بیا هم په دې وخت کې د کتاب سره ډېره زیاته مینه لري. قوم ته هم دغه پیغام ورکوي چې یاره خپل نسل، خپل بچي دي تعلیم یافته کړي، کتاب دې ورله په لاس کې ورکړي، زده کړه دې پرې وکړي. دی خپل هم تقریبا چې بهر په سعودي او په دوبۍ او په مختلفو ملکونو کې 15 کاله ژوند کړی دی، او اوس هم د خپل چې کوم د پېښور مختلف علاقې دي هلته دی د سماجي کارونو کې ډېره حصه اخلي. یو بل مشر موږ سره موجود دی، نور محمد ملک، چې دی هم د ادیزو د متنو د علاقې دی. ماما ستړی مه شئ او په خیر راغلی، څنګه چل دی، صحت مو څنګه یې؟ ټیک ټاک یې، تاسو ښه یې؟ بالکل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قوم ته به څه پیغام ورکوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو نن شوکت خان سره راغلی وم د میچنۍ کلي ته، جمیل مومند کلي ته. ډېر وخت نه راته صفتونه کول چې هغه ځای کې مونږ لایبرري جوړه کړې ده په خپل تعاون باندې، مطلب چې حکومت بلډینګ جوړ کړی دی، خو مونږ ته حواله کړی دی. د دې علاقې خلک هم راځي، د بهر نه هم راځي، خو دومره کامیابۍ سره روانه ده چې د لرې لرې ځای نه خلک راځي چې مونږ د دې نه رالو. داسې دا چند ګاونډ کلي چې کوم یو دې سره موجود دي، دا ټول دې ځای کې مطلب دی چې ویزټ لګوي، او مطلب دی چې په دې لایبررۍ کې زده کړې کوي. که ته کتاب ضرورتي مطلب دی چې یو شي انټري کې بیا واپس راوړي، دا نه چې ورکېږي. زمونږ د خپل قوم د مشرانو نه، امینه نه، ایم پی ای نه، یا نور سیاسي ګوندونو نه چې د چا لاس کې دا کار دی، زمونږ ورته اپیل دی پټې به موله ورکو، ځای به موله ورکو چې زمونږ د علاقه هم آباده شي. زمونږ واړه ټول ټوپکو سره او په دې موبایلو باندې راسته شوي دي. نو زما دا ریسپیکټ دی کلو ته هر کلي ته چې هر یو کلي کې په لویه سطح باندې یو لایبرري جوړه شي. ماما دغه ماشومانانو لایبرري هم تاسو وکتله که نه ورسره دا بل چې کوم خوا کې جوړه ده، نو تاسو څه وایئ چې د ماشومانانو تعلیم په دې وخت کې څومره ضرورت دی، هغوی ته د هنر څومره ضرورت دی، او د خلکو ته به څه پیغام ورکوئ د قام ته؟ قام ته دا پیغام ورکوو چې جمیل مومند دي او د ورونو ټول خاندان دومره خواري کړې ده چې د ښځو یو سکول یې راوړی دی چې هغې کې ورته زده کړې هم کوي. د پېښور نه جینکۍ راځي، ښځې راځي، او دی وله زیږه ورکړې ده، مطلب چې هنرمندۍ ترې زده کوي، دومره خواري کوي. او داسې مونږ هم وایو چې زمونږ د کلي مرمان دی پوه شي چې دغه رنګې قابل خلک په پیدا شي، مطلب چې د چا دغه ته خو لاس نه نیسي که نه.
غریبي دي پوه شو، هر سړی به په خپل کور کې مطلب دی چې خپل भरपूर مشقت کوي او بل ته به او هم د زده کړې کوي. ماشومانانو تعلیم یا هغوی ته چې کوم د زده کړه څومره ضروري ده نوي نسل ته ماما؟ ډېره زیاته ضرور ده پوه شي چې سکول نه فارغ شي مدرسې ته لاړ شو، چې مدرسې نه فارغ شي نو لایبررۍ ته راشي، مطلب دی چې وګرځي راوګرځي علاقه پرې روښانه وي. دي ماشومان بالکل خوشي نه ګرځي او خوشي نه پرېږدي. زمونږ کلو ته هم دا خواست دی مطلب دی چې د لوبو خپل وخت دی او د زده کړې خپل وخت دی. دا یو څو ورځې ژوند دی مطلب دی چې هر ماشوم له هر پلار له دا پکار ده چې دا زده کړه پې باندې وکړي. جی بالکل ملګرو د مشرانو دغه خبرې تاسو اورېدې. دلته په دې لایبررۍ کې تاسو کتلی شئ چې تقریبا چې په هره موضوع باندې کتابونه موجود دي. دا د CSS یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز او نور چې کوم د مقابلې امتحانونه دي د هغې کتابونه موجود دي. انټرنیشنل ریلیشنز دی، د پاکستان سټډي ده، د دې نه علاوه د پښتو د ادب کتابونه پراته دي، اسلامي کتابونه پراته دي په غټ تعداد کې. نو دغه مشران هم دغه پیغام ورکوي چې یاره یو طرف ته د حکومت غوښتنه هم کوي چې یاره حکومت دې دغه لایبررۍ دلته دغه قسم آبادي کړي، او بل دویم نمبر د دغه پلارانو نه هم دوی دغه ډیمانډ کوي، مطالبه کوي، بلکې ورته اپیل کوي چې یاره دغه خپل ماشومانان دې لایبرریو ته ولیږي، سکولونو ته دې ولیږي، په دې د زده کړو کې دا مختلف قسمه دلته موجود دي کتابونه. دا د عربي چې کوم زمونږ تفسیر دی، اسلامیک سټډیز چې څه ته وایي، اسلامي تعلیم، نو دغه پیغام هم دا ورکوي او چې یاره خپل ماشومانان دغه ته لیږئ، مدرسو ته، سکولونو ته، د دوی ژوند ښکلی کړئ، د دوی ژوند روښانه کړئ. د کیم ورلډ سره اوسئ په لاره باندې او ستاسو ډېره مهرباني.